او زیاتره ما اوس سود روان شوی ډېر او دا ډېر مردار نظام دی په دې باندې ډېر قومونه هم غرق شوي دي د سود په وجه باندې که نه دوا به وشوه مولوي صاحب راغلی او چا پکې نفل وکړل او بس الله پاک به موږ له بېرته به تللي نه او بېرته به باران وشو او اوس یقیني شاید ډېره بیماریانه چې کوم دی پیلاو شوي دي او زیاتر سینه زکام هر ماشوم هر بوډا هر کس ته لګېدلې ده دا وجه د باران نشته لکه چې باران وی نو دا هېڅ څه به نه وی هر سړی دغه تاسو دا مهم وتلو چې موږ بېرته هغه زوړ چې کوم زموږ ثقافت و بېرته هغه راپاڅو او هغه شان سیستم بېرته بیا وکړو او پیسې راجمع کړو چانده وکړو دا سړی پکې خلاص وکړي او خلک توبه طایب شي همین خبره ده چې خلک توبه طایب شي. ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات. سید الرحمن کاکا خیل یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم او زه دا تاسو ته ښیم دا زموږ د وچوړي هغه کنده ده کوم چې مشهوره کنده ده ښه او دلته به پخوا خلک راتله دلته به یې قرباني کوله او دغه به یې کوو د استسقا به یې کوله او د استسقا دپاره به یې څاروی راوستو نو چې کله به باران نه کېدو بارانونه به بند شو نو بیا به دا خلک راوتېدو د دې کلي علاقې ټول مشران کشران ماشومان دا به راووته او په دې کنده کې بیا دلته دغه کوو د قربانۍ څاروی به راوستو بیا هغه دلته ذبحه کو او دلته بیا د الله پاک نه سوال کوو دعاګانې بیا غوښتلې د خپلو ګناهونو د خپلو نورو مسایلو چې الله پاک هغه مسلې او هغه ګناهونه موږ ته معاف کړي او الله پاک په موږ باندې باران وکړي. نو بیا داسې ساده خلک وو داسې د یوې لارې خلک وو چې هغه خلک به مکمل طور باندې چې کله به فارغ شوي نه وو دې ځای نه به چې کله واپس تله نو بیا به په شیبو شیبو بارانونه کېدل او هغه د بارانه چې کومه مسله به وه نو هغه به الله پاک حل کوله ختموله به دا د وچوړي کنده ده صحیح ده او موږ تاسو ته نور مزید هم ښیو دلته مخکې بوزو تاسو زما سره زموږ دغه ملګری دی محمد زیب او دغه نه به پکې شعر او شاعري م اورو او هغه به هم پکې تاسو ته وایي او تاسو زموږ سره اوسئ. مخکې ځو دا پروګرام تاسو ته درښیو دا مخامخ ملګرو تاسو ګورئ دا پکې دکان دی که چېرته څوک د مازدیګر چکر له راځي که نه نو دغلته خپل سګرټ میګرټ او نسوار مسوار درته میلاویږي زما په خیال سره چې انډې منډې به هم وي څه چوټې موټې که څوک اخلي که نه نو هم به دا دلته میلاویږي. دغه لار دا د مین خوړ نه راوتې ده صحیح ده او دا مخامخ پکې دغلته جومات دی دغه جومات ایریا ده د دې نه اخوا چې کوم دی نو بیا ایسارو کنده ده او دا مخامخ چې کوم تاسو وینئ دغه کنده موږ تاسو ته دروښوته ځکه چې د باران ډېر اهمیت وي په انساني معاشره کې د هر یو زنده سري دپاره باران ډېر زیات ضروري وي. نو بیا دلته به چې کله قرباني وشوه او خلک به خپل فریاد او ژړا به الله ته پیش کو نو دومره ښه وختونه وو چې هغه خلک به واپسي کلي نه وه او بیا به په شیبو شیبې بارانونه الله پاک راورل دغه خلکو دعاګانې به قبلېدلې. دا هغه کنده ده چې کوم ته وچوړې کنده ورته وایي او دغه موږ تاسو ته مخامخ درښیو دا ډېره یو غټه کنده ده او دلته ښه تاریخي د ما په خیال سره چې دلته یوه چینه هم شته دی چینې ته خو موږ تللي نه یو بیا به چېرته څه ټایم کې تاسو ته دروښیو دا د وچوړې هغه کنده ده کوم زګي کې به دلته د خلکو به دغه کولې د باران رحمت دپاره به استسقا کوله ښه اوس هم ده که نه اینه اوس تاسو ګورئ چې اوس هم ښه خوشحالي ده خو که اوس څوک د دنیا استسقاګانې وکړي نو الله پاک بارانونه نه کوي. هغې اصل وجه دا ده چې خلکو کې خالصیت ختم شو په خلکو کې محبت ختم شو په خلکو کې ایمانی جذبه ختمه شوه نو په دغه وجه باندې دغه خوشحالي راځي موسمونه هم په موږ باندې بدل راځي او خطرناک موسمونه راځي کله زلزلې راځي کله سیلابونه راځي کله خوشحالۍ راځي داسې ده که نه شینه ته څه دا راته ووایه چې ته په هغه وخت کې چېرته راغلی وې یاره زه به یو 8 ځل راغلی یم دغه شان چې چانده بازار کې کېدل او بیا به چې کوم دا چانده راجمع شو او بیا به سبحان الله د خدای پاک کومه ورکړي هغه چې کوم د مشترکه ورجې به ورکې واغستې غوښه به یې واغسته او پروګرام هلته وشو دوا به وشوه مولوي صاحب راغلی او چا پکې نفل وکړل او بس الله پاک به موږ له بېرته به تللي نه او بېرته به باران وشو او اوس یقیني شاید ډېره بیماریانه چې کوم دی پیلاو شوي دي او زیاتر سینه زکام
هر ماشوم هر بوډا هر کس ته لګېدلې ده. دا وجه د باران نشته، لکه چې باران وی نو دا هېڅ څه به نه وی. الله دې وکړي چې باران وشي او په کار سید دغه شانته تاسو دا مهم وچلوو چې موږ بېرته هغه زوړ چې کوم زموږ ثقافت و بېرته هغه راپاڅوو او هغه شان سیسټم بېرته بیا وکړو او پیسې راجمع کړو، چانده وکړو، دا سړی پکې خلاص وکړي او خلک توبه طیب او خلک توبه طیب شي. امین خبره دا کړه چې خلک توبه طیب شي. او زیاتره ما اوس سود روان شوی ډېر او دا ډېر مردار نظام دی. په دې باندې ډېر قومونه هم غرق شوي دي د سود په وجه باندې که نه. نو دغه په وجه هم کېدی شي ځکه چې لکه ډېر زیات عام شوی دی، نیټو ګاډې مالې دي، نو دغه شي نه پرهیز کول پکار دي. خوشحاله ژوند پکار دی، بس دومره چې سړی بس وخوري وڅکي او د الله شکر ادا کړي، بس دغه موږ له پکار ده. او سوال هم کوو د باران، خصوصا د باران دپاره. نو تاسو د چینل په وساطه چې کوم دی تاسو که مولیانو صاحبانو ته هم ووایئ چې که بار بار هغوی دغه شان دواګانې وکړي. د باران ډېر اشد ضرورت دی. ښه ملګرو، تاسو د محمد زیب خبرې واورېدې چې د استسقا دپاره چې کوم دی نو خلکو ته اعلانات وشي او خلک په خپلو ګناهونو باندې د الله پاک نه توبه طیب شي، نو په شیبو شیبو بارانونه په موږ باندې الله پاک راغوری. او که چېرته موږ او تاسو په ګناهونو کې اخته یو او دا و چې یاره بس دغه زندګي ده او بیا د دې نه وروسته څه نشته دی، نو بیا دا ده چې یاره کم از کم بیا په موږ باندې به د الله پاک مختلف عذابونه راځي. په کار ده چې یاره کم از کم موږ د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو، الله پاک ته توجه وکړو، رجوع ورته وکړو او بیا به الله پاک په موږ او تاسو باندې بارانونه راوروي، په موږ او تاسو به موسمونه ښه راځي، زموږ او ستاسو ګرد و پیش چې کوم حالات دي دا به الله پاک ښه کوي. نو ستاسو په دې خبرو کې ډېر زیات غټه حکمت و، خبرې دي د کار وکړې او نور مطلب دا دی چې صحیح دی جی. زه الله مخاطب کوم نور څه وطن ته راشه مسافره یاره، دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي او یاره رښتیا را باندې څه له وایي دا پسرلیستانه په څه ښکلي دي. راشه د بل چا نه پوښتنه وکړه او زما بریتونه او ستا باڼه ښکلي دي. ډېره ډېره